بسم الله الرحمن الرحیم. فصل نمبر 2 جمله کې ذاتی او صفاتی اقسام. په دویم نمبر فصل کې د جملې د ذاتی او د صفاتی اقسام بیان کیږي. په دې کې دا ذکر دی چې ایس یو جمله دا د دوه کلمو نه کم نه وي. دا دواړه کلمې به په دغه جمله کې موجود وي په الفاظو کې، لکه ضرب زیدون، یا با په لفظ کې دواړه کلمې موجود نوي، په ظاهر به یو کلمه وي لیکن په دغه کلمه کې به بل کلمه مقدر او پوشیده وي. د دوونه به جمله کم نوي، البته په یو جمله کې د دوونه زیات کلمات هم راتلی شي او د زیاتو اس حد نشته دی. اوس کله چې په جمله کې کلمات ډیر وي نو اسم او فعل په هغه کې بیلول او بیا په هغه کې کتل چې معرب دی که مبنی دی، عامل دی او که معمول دی، او دا پکې معلومول چې د کلماتو په خپل منځ کې تعلق یو بل سره څنګه دی، مسند پکې کم یو دی، مسند الیه پکې کم دی. دې لپاره چې د جملې صحیح معنا دا سمجھ تراشي نو د جملې د مکمل اجزاء باره کې مکمل تفصیلات معلومول چې دي نو دا د علم نحو نه کیږي. واضح ہو کہ کوئی جملہ دو کلموں سے کم نہیں ہوتا. حص یو جملہ د دو کلموں نہ کم نہیں، یا تو وہ دونوں کلمے لفظوں میں موجود ہوں یا بدغه دواړه کلمې په الفاظو کې موجودی، لکه ضرب زیدون کې ضربا جدا کلمه ده، زیدون جدا کلمه ده. یا تقدیرن ہو یا بدو کلمې تقدیرن وی، جیسے اضرب، لکه اضرب دا په لفظونو کې خو صرف یو کلمه ده اضرب دی، لیکن په دې اضرب کې کہ انت اس میں پوشیدہ ہے، په دې کې انت پټ دی، لفظوں میں موجود نہیں، په الفاظو کې موجود نه دی، نو دا تقدیرن دو کلمې دي. جملہ میں دو سے زیادہ بھی کلمے ہوتے ہیں مگر زیادہ کی کوئی حد نہیں. جملے کے دو نہ زیادہ کلمے ہم کی دیشی لیکن دا آگے ہے حد نشتا. جب جملہ کے کلمات بہت ہوں تو اسم و فعل کو اس میں سے تمیز کرنا چاہیے. چکلا جملہ کے کلمات دیری نو باغی کے اسم و فعل بیلول پکار دی اور دیکھنا چاہیے دا پکے قتل دی کہ معرب ہے یا مبنی، چه معرب دی یا مبنی دی. دا معرب و مبنی تعریف مخکرا روان دی. عامل ہے یا معمول، عامل دی یا معمول دی تعریف امرا روان دی. اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے دام معلومات پکار دی کہ کلمات کا تعلق آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح ہے، چې د کلماتو تعلق خپل کې یو بل سره څنګه دي تاکہ مسند اور مسند الیہ ظاہر ہو جائے. دې لپاره چې مسند او مسند الیہ ظاہر شي اور جملہ کے صحیح معنی سمجھ میں آ سکی اور د جملے صحیح معنی دا سمجھ تو فهم تراشی. جملہ به اعتبار ذات کے چار قسم کا ہوتا ہے. جملہ په اعتبار د ذات سره، په اعتبار د میټیریل او د مواد سره دا په څلور قسمه ده. نمبر 1 اسمیہ، نمبر 2 فعلیہ، نمبر 3 شرطیہ، نمبر 4 ظرفیہ. اسمیہ جیسے زید قائم، دیتا اسمیہ زکوی چې دا د زیدن شروع شوی دا زیدن اسم دی. فعلیہ او دویمه فعلیہ ده جیسے قام زیدن، دا د قام نه شروع شوی دا قام فعل دی. شرطیہ جیسے ان تو کریمنی او کریم کا، دیتا شرطیه زکوی چې په دې ځای کې ان تو کریمنی دا شرط دی او کریم کا دا د دې جزا ده. او ظرفیه لکه عندي مالون، دیتا ظرفیه زکوی چې ظرف چې دی نو دا د مکان او د زمان د پاره راځي، او عندي مالون کې دا عندي چې دی نو دا د مکان طرف ته اشاره کوي. زید قائم معنی ده زید ولاړ دی. قام زید مطلب دی زید ادرید. ان تو کریمنی که تزما عزت کے اکرم کا زبستا عزت کوم، نو دې ده که ان تو کریمنی دا شرط دی، په دې شرط چې تزما عزت کے اکرم کا زبستا عزت کوم، نو دا د شرط نه شروع شوی ده، په دې وجه وته شرطی وي. او ظرفیه عندي ما سره مال مال دی، نو په دې ځای کې عندي دا ما سره چې دی دا ظرف دی، دا مکان دی، نو په دې وجه دې ته ظرفیه وي. یہ چاروں قسم اصل جملہ کہلاتی ہے. دا سلوروانه قسمونه چې دي دې ته اصل جمله ویلی شي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.